باب القسامة. دا باب دې په بیان د قسامت کې. قسامت څه ته وایي؟ قسامت خو د قسم نه دی، مفاعله د یو بل قسم ورکول، یو بل نه طلب د قسم کولو. دا قسامه مثلا یو سړی که یو علاقه کې یو محله کې مقتول ملاو شي، که دې ایریا کې یو سړی مقتول ملاو شي او قاتل معلوم نی، نو آیا داغي څه حکم دی؟ نو یو مسلک حنفی دی، نور د امام شافعی سے رائے دا، د امام بخاری رائے دا. مسلک حنفی دا دی چې قاعده کلیه د حدیث نه چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، چونکه مدعی دعوا وکړه چې په دې محله کې زمون یو فرد مړ شوی دی، مړ پروت دی. دوی خو دعوا وکړه، قاعده دا ده چې مدعی به بینه پیش کوي، مدعی څخه بینه نشته. د سبب د دوی په خوخه باندې د اهل محلې نه داسې 50 کسانو انتخاب وشي، هغه عاقلان بالغان وي، عادلان وي، او انتخاب دغه چې کوم دی په ورثاو د مقتول باندې وي. وکایي قسم خوړ، یعنی اقرار یو کو خود پتايانه، او کې قسم یو خوړ، قسم به په دې خبرې کې چې 50 کسان چې زمونږ د الله ذات قسمي لا نعلم قاتلا وما رأينا، منګه نه دا قتل لیدل دي، نه دې قاتل مونږ ته معلوم دي. منګه هر قسم تسلی کو، نو چې 50 کسانو قسم اخره، نو بیا چونکی د مسلمان دا وینه چې دا انتهایی قیمتي ده، دا حذر کول جایز نه دي. نو بیا به دغه اهل محلي باندې چې دې میت دیت چې کوم دی هغه تقسیم شي، اهل میت نه به دیت واغستل شي. امام شافعی علیه رحمت فرمایي چې دا خو مقاسمه ده، لہذا اول با مدعیان چې داوو کی او گوانی نو دی به 50 کسان قسمونه کوي. زمونږ د پرم قسمی زمونږ د مړې د محلې کې متشوي دي، دا آل محله زمونږه مدعیان دي. نو کې دین پس آل محله تسلیم کړه او بس ټیک ده، او کینین بیا به آل محلي طرف نه د خپل ځان نه د قتل بوج لر کولو لپاره دی بم 50 کسان قسمونه کوي، هغه نه پس بیا دی. بس دا خبر اخلاص شو. دویم مسله دا ده چې آیا په دې قسامه کې قصاص دی یا په دې کې دیت دی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین، دی حضراتو د قصاصم ثابت دی، لیکن جمهور مسلک دا دی چې قصاص نشته دی، صرف دیت دی. امام بخاری رحم الله په دې مسله کې د احناف مؤید دی او د احناف موافق دی. اول په صورت البینه المدعی والیمین علی من انکر باندې، او په دویم صورت کې چې قصاص نشته. په دې باندې امام بخاری رحم الله اول د اشعث ابن قیس، بیا د ابن ملیکا، اور بیا دغه نرستو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله قول نقل کړي. ٹھیک شو، اوس توجه کوا
وقال اشعث بن قيس قال لي النبي صلی الله علیه وسلم شاهداک او یمینه دا زموږ د احناف دلیل دی اور امام بخاری زموږ تایید کوي شاهداک یعنی احضر شاهداکا گوان دی پیش کا خپل دعوی باندې چې واقعي دا سره دلته وجل شي دی خلق وجل دی والا او یمینو معنی بسی یا با رفقی دعوی استالرا یمینو یمین د مداله بس خوشو کنا او یکفی کا یمینه او یدافع کا یمینه وقال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه وی د دې نوم چې دی د ابي مليكه نوم زهيرو عبد الله ابن زهير لم يقد بها معاويه معنا په دې قسم باندې قصاص نو اغسته معاویه صاحب قصاص نو اغسته روست روایت را روان دي چې حضرت معاویه قصاص اغسته اوس ان قریب را روان شي ان شاء الله چې معاویه صاحب قصاص اغسته دي او دل تراغه چې لم یو کې قصاص نه داغسته امام بیاقی د دې روایتونو په مابین کې موافقت ذکر کړي دفع د تعرض کوي چې اولا معاویه رضی الله عنه اولا قاصا او قادا اول زمانه کې دې قصاص اغسته دي او دې فیصله حکومت ډیر طویلو او بیا د خپل قول نه دی رجوع کړی دا بیا آخري قول دا چې لم یقد بیا معاویه تو قصاص نه اغسته وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطات عدي بن ارطات مشهور صحابي دی دغه تابعی دی او دی په بصری باندې د عمر ابن عبد العزيز طرف نه دی عامل گورنر مقرر کړی شو او عمر ابن عبد العزيز ورته وی یو سړیو په یو قبيله یو محله کې چاغیتا د تیلیانو محله وي د غوړو خرڅونکو محله وا هغه علاقه کې محله کې بخلکو غوړي خرڅول نو الته کې سړی وجل شو په دغه وخت کې عمر ابن عبد العزيز ورته خط لیکه چې گواهان په قتل باندې ملاو شي د بیا غوته د قصاص فیصله وکړه او کچره گواهان ني نو خبردار ګوره په چا باندې ظلم نه کی په چا باندې قصاص نه کی وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطات وكان اودا دادي امره على البصره یا وكان اودا عمر بن عبد العزيز امره امیر کړو دا عدي بن ارطات على البصره په بصره باندې بصره کې دی گورنرو فی قتیل كتب بصره متعلق دی كتب عمر فی قتیل عمر ابن عبد العزيز خط لیکلو په بار د مقتول وجدا عند بیت من بیوت السمانین دا مقتول ملاو شو په خوا کې دی یو کور د کورونو دا غړو خرڅونکو نه سمانین د سمن نه دی سمن پیینه غوړي خو پیینه کنه او څوک دا تیر خرڅول والا کې تیلیان چې ورته وي ان وجدا اصحابو بینتن وشکنا کچره عمومی اصحاب د قتیل بینتن گوا نو فیصله بو کې دای په حق وإلا او کچره بیننی فلا تظلم الناس ګوره په خلق ظلمونه کې بلا بینه ګوره په چا باندې فیصله نافذ نکي فإن هذا لا يقضى في لا يوم القيامه دا د قسامی مسله چې دا یو داسې مسله ده چې تر قیامت پورې په فیصله نشي کېده ځکه چې فیصله خو په بیانې کېږي فیصله په علم باندې کېږي چې بیانه نشته ده او علم په حال د مقتول نشته ده چې قاتل کم یو ده نو څنګه فیصله کوي
وفيه قال حدثنا غنيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سعد بن ابي حزمه اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا فقال الكبرى فقال لهم تاتون بالبينه على ما قتله؟ قالوا ما لنا بينه. قال فيخلفون قالوا لا نرضى بايمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى دمه فوداه بأتم ابل صدقته. ما شاء الله. کدی دا حدیث مبارک مخکې ویل شوی دی خام هغه تو صحابه کرام چې یو حضرت عبد الله ابن سهيل او دای د تر زامنو کنه محیصه وغیر ذالک خویسا اور محیصا دی دوار درې کسان روانو د دې یو ورور ته نه دسماتی تلار او الته زنګلو پټیو زنګلو چته یهودیان هغه وځه دوی چراله نو روري نشته خویسیا اور محیصه دې د تر زامنو عبد الله په کې کشرو دراغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې درخواست پیش کړ چې زمارو دا زمونه جدا شو بیا مړو نبی علیہ السلام مخکې جدي خبره پیش کوله نبی علیہ السلام الکبرى تترزوی ته تانه مشرې هغه له خبره لا پریږده چې خبره هغه شروع کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا زم شوکې په پټي کې وجل مړ پروت دی او زمونږ په دې خلکو باندې شک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قسم کوي یمن ته علم نشته به علم مګر څنګه قسم وکړو نبی علیہ السلام استاد دا داوه چې دا په دې خلکو باندې تاسو په یمین برفکی دوی په یمین سره چې دوی نه 50 کسان قسم وخوري د تاسو په داو پس کوي اوی د الله پیغمبر کې دوی قسمونه اخري نو موږ دوی په قسمونو باور نشته ځکه چې يهوديان دي او د يهودو خصي ایمان دي بهرحال اول کیسو چونکه آینه مخکې څه کیس نو راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه مقتول دیت د خپل جیب نه ورکړ جیب نه دې کې دوه قسمه روایت پر راځي یو روایت کې ابل الصدقه د بیت المال نه ورکړ دیم قول دا چې خان وو د بیت المال او پیغمبر علی السلام دغه پیسې د ځان نه ورکړي لہذا دا د حضرت صاحب خپل طرف نه ٹھیک شو او دینو معلومه شو چې قسامه کې دیت ته قتل نشته تاسو ابو داود کې دا روایت ویلي القسامه جاهلیت القسامه جاهلیت فقسامت کې مر کول دا جهالت زمانه خبرې دي اور القسامت توجب العقل فقسامه باندې عقل لازمیږي عقل دیت ته وي زعم ان رجل من الانصار يو سيد انصار نو يقال له سهل ابن ابي حسمه اخبر دي خبر چن نفر من قومي صفرا دي د قوم نه انطلقوا الى خيبر تلال فتفرقوا فيها بیا په خیبر کې اخوا دي خواشو اخوا ګډ ورشو کنه د سمات دي سوق دي خوا سره فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا او من دو یو خپل وجل شوی وقالوا الذين وجد فيهم او دوی په حق داغه چاچو دا سړی دای کی مړ مندلو قتلتم صاحبنا تازم کسو وجه قالوا دي خلق ما قتلنا ولا علمنا قاتلا نمو وجل دي نبدي قاتل منکتا معلوم دي خبريو فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بلال حضرت صاحب سخا وقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر تتلو ووجدنا عدنا قتيلا التزم يوم مرګري مقتولو فقال حضرت الكبرى
ان قدم الكبيره لو الى حق ورکا فقال لهم نبی علیہ السلام دوی ته تاتون بالبینه تاسو په دی باندې بینه پیش کول شي دا دلیل زمونږه او دا امام بخاری تایید وکړ زمونږه حدیث سره تاتون بالبینه بینه پیش کول شي چې دی خلق استاد سره وجل دي علا من قتلوا قالوا دی مالنا بینه زمونږ دلیل نشته موږ څنګه گواه نشته قال حضرت فرمایل ويحلفون دوی بیا تاسو له قسمونه خوري مانس تاسو به اعتماد کوئ په رفع او پچتولو د خپل داوی س قسمونه دوی قالوا لا نرضى بإيمان اليهود يهوديانو په قسمونو موږ نه خوشاليګو تخیل دې وته کنه دوی په قسمونو خوشاليګو یعنی معنا تسلی نکي ولی دروغجن دي فکر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يطل دمه حضرت دا خبره بده وګڼله چې یو مسلمان وینا حاضر شي او اسی ځای شي فوداه 100 من ابل الصدقه فدیه ورکړه د سلوخانو د صدقینا نو دا صدقه د بیت المال مالو داغین ولا فدیه ورکړه ٹھیک شو نو ٹھیک د المسلمان قدمه واحدین دي او اصل رسول روان دي پیغمبر سے ابل صدقه هو رسول حدیث راضی اس سنی سبق کې فوداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل نفسه راضی رسول حضرت دا فدیه د ځان نور کړو دیت ځان نور کړو او دلته ابل صدقه نو معنا او خان د صدقې او قیمت د حضرت جیب نو جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر اسماعيل بن ابراهيم الاتبي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء من ال ابي قلابه قال حدثنا ابو قلابه ان عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس ثم اذن لهم فدخلوا فقالوا ما تقولون في القسامه قالوا نقول القسامه القواد بها حق وقد اخذ بها الخلفاء قال لي ما تقولون يا ابا قلابه بس وردا اوګه د حدیث دی پونه شو غنا کتاب خلاص نو است 40 دقیقه وځو کله پنځیر تلاش دوري لا ته غرض بیا د بخاری بار بیا ونی صلی الله او هر فن سره یو ځل نه پوي چې کتاب دو ځل وی له سره پوي ګورا قتيبه ابن سعيد وی حدثنا ابو بشر اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي ورته کورنو ملاوي ځان سره مرګره دې حیات بم راوړي شپې یو مطالعه کړو بل مطالعه کړو او که سبب ودی له پخې ان شاء الله حدثنا ابو قلابه عن عمر بن عبد العزيز توجه کوي ها عمر بن عبد العزيز چون دې بادشاہ اور یو رضی دې اعلان وکړ هغه تاسو دې وخت سوې کلی کچيري اخباراتو کې چرالي یعنی بادشاہ خپل تخت ظاهر کا خلق ہوتا یعنی اذن عام اعلان عام وکړه چراشه بادشاہ نس خبره کو تپوس کول غواړي بادشاہ ته تاسو ضرورت وي خپل ضرورت بادشاہ ته پیش کړي معنا دا ابرزا سریره یومن للناس راخ کاره ک تخت سلطنت یورز خلق ہوتا ستاپ دی حاشیه کې لیکل دي چې ابراز السریر نه مراد دانه دي چې کور نه تخت وکړه په سر بار سره باندې کې خدا مانو تخت دلته دی اوچت کې بار سین کې خدا ابر زمانه دا شو او اعلان کچری عام کچری پوجو غنا ثم اذن لهم بیا اعلان خلق تا فدخلوا خلق رال فقال حاتم بن عبد العزيز ما تقول في القسامه تاسو د قسامی په باره کې څه فیصله ده قالوا نقول خلق وی منګو ویو القسامه القود بها حق القسامه مبتدا اول ده قود مبتدا ثانی ده او حق خبر ده القسامه حق القود بها حق چې قسامه چې ده او قصاص په دی باندې حق ده سمانا دا د قسامی باندې قصاص حق دی منګوي چې قصاص دی ٹھیک شو وقد اقادت بالخلفاء
او په تاقی سره قصاص اغستو په قسامی باندې خلفاو او مراد خلفاونا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے عبد الله ابن زبیر سیف دے او بیا دغه رستو نور حضرات دي امام اوزاعی دي او نور خلق دي تو خلفاو په دی باندې دیت اغسته و او مکه ما دتوی ولم یقد بیا معاویہ صرف قصاص نو اغسته او دلته راځي قصاص اغسته نو اوس پته سکے عبد الملک ابن مروان قصاص اغسته عبد الله ابن زبیر قصاص اغسته معاویہ ابن ابي سفیان قصاص اغسته نو مراد نه دا خلفاء دي ٹھیک شو خلفاء راشدین مراد نه دي بس اوس دینا رستو دا پورا صفه دا او په دې پورا صفه کې درې حدیث دي اوس شروع شاه قال لي ما تقولوا يا ابا قلابه دا زت په خپل عبارت عمر ابن عبد العزيز وی قال لي ما تقول يا ابا قلابه ما ته عمر سے وی ابا قلابه تپ دی بار کې سوای ابا قلابه دل تناسو شاته او دې دې میرا بار کو وې ته مخامه خلق تو درېګا او چونکه د عمر ابن عبد العزيز د قصاص رائے نه و او خلق وتوی چې ګوره اقاد بیل خلفاء قصاص اغسته دي عبد الملک ابن مروان سے عبد الله ابن زبیر سے معاویہ ابن سفیان سے وغیرہ ونصبنی للناس ذ خلق ته مقام خضرولم معنی یاد شو ونصبنی للناس او ذ ادرولم خلق ته مقام فقلت ابا قلابوی ماوی یا امیر المؤمنین عندك رؤوس الاجناد تاسقا سرداران د لخرشته اجناد د جند نه دي او سر لخر ته رؤوس الاجناد سمانا دا لخر سرداران د لخر سرداران بسی چیفان د فوج جنرالان د فوج واشراف العرب او سرداران د عربو تاسو غشته کنه دوی نه تاسو وکړه وایي چې چیف په پیژنه کنه سرداران رئیسان جرنیلان کمانډر قومندان دغه ته خوشاله شي تشوارانه سیوا اوس توجه کا وخد ابي قلابه دا قول ډیر خوندور دی عمر ابن عبد العزيز ته وایي چې داخله کوي چې په قسامه کې قصاص دی قصاص خو علی چې تاسو سترګو لیدلی یا بینوي او چې بینوم نشته رؤیت هم نشته نه حدود تندریو بیا دو مثال ذکر کړه چې تا ته 50 کسان امانتدار او باشعور افراد وي چې په دمشق کې یو سړي قتل کړی دی او دوی هغه لیدلی ني او گواه پینی نو تبا دای قصاص اخلی وینا پتا ته 50 کسان باشر وي چې په دمشق کې یو سړي غلا کړی دا نو تبا دغه او لیدلی ني لاس به کټ کی وینا ٹھیک شو نو چې دا رنګ یو سړي یو مقتول لیدل نه دی دا قاتل لیدل نه دی انا پاغي باندې قصاص به کوم ځای نه اخلي په بس دا خبره صحیح شو وکی رخا دې قصه تقریر دی ارئتا خبره کمال لو ان 50 منهم شاهدوا على رجل محسن کچره 50 کسان د دوی نه شاهدو گویو کی په یو رجل محسن باندې على رجل محسن په یو رجل محسن باندې بدمشق یا بدمشق په دمشق کې انو قزنا چې دی بدکاری کړی دا ولم يروا دوی لیدلنی ما كنت ترجمه اتبا دا سړي رجم کوي قال لا وینا مثلا شو ولنا بینه نشته او دوی لیدلې نه دی نو څه وینو قلت ما ابو قلاب ما ورته اريت خبرك لو ان 50 منهم شاهدوا على رجل بخمس یا بخمس انه سرق 50 کسان وي چې په خمس یا په مقام د خمس
یو سړي غلا کړی دا اكنتا تقطعه اتبا دغه د لاس کټو کول حکم وکي ولم يرو چې دوی لیدلني قال لا نو قلت ابي قلابوي فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قط قسم دي په الله چې نبی اسلام هیڅوک نه دی وجلی الا فی ثلاث خصال مگر په دریو خصلتونو باندې معنا په دریو عملونو باندې نمبر 1 رجل قتل بجریه نفسه یو هغه سړی دی چې قتل وکي په جرم خالص د خپل ځان جریمان پوښي جرم خالص د خپل ځان معنا یو سړی بالکل نا حق قتل کړي معنی دا قتل کړي بجریره نفسه پس سره په جرم خالص د خپل ځان نفقتل نو دا قتل با وجل کی یو سړی وجل دی په نا حق وجل دی دیم ورجل زنا بعد احسان چې زنا کړی پس دا وادنا او دریم ورجل حارب الله ورسوله ورتد الاسلام او مرتد شوی علیاذ بالله وقال قوم اوس دی واکه ګور تقریر چوشو او د عمر ابن عبدالعزيز په تایید کې ابو قلابه سے خبره پیش کړي اوس دی قوم چې دا خیال او توجه ہے قوم دا خیالو چې بای قصاص ته اوس دوی دلیل پیش کړ ولی پیغمبر علیہ السلام اورنیین نو وجلی تاسو قصاص دی اورنیین نو وجلی دغه جواب دادی اورنیین خو وجلو خو په دې باندې قسامت تاریخ نه سات کیږي او قاتلان په خپل معلومو غایبان گواهان موجودو لہذا د واقع د اورنییننا یا واقع د اوکلنا د قسامی باندې قصاص نه ثابتېږي اوس د قوم سوال توجه کوا فقال قوم اوليس قد حدث انس بن مالک آیا دا خبر دا سنه ده چې تاسو روایت بیان کړو انس بن مالک سے رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع فی السرقه لا ذکر کړو په وځ دغلا وقت ټیک شګنا وسمر الاعین او سلای کړي وسترګې د دشمن دی ورنیینو ثم نبذهم بالشف الشمس بیا په نور کې ورزولو فقلت ابو قلابه ما ورته انا احدثكم حدیثا انس دا حدیث زده ته بیان وځ کې دا ورته حدثني انس ان نفر من اکلم ثمانيه قدموا على رسول الله صلی الله علیه وسلم فبايعوه الاسلام فاستوخم الارض مدینی هوا پی موافق را نغلا څنګه اما کیږي موافقه پر نغلا خدي دې مخيشي ګان دې نه داسته کو دې خساره خدي فسقمت اجسامهم ناجور شو دې بدنونه ځای بیمار شو فشکاو ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لهم نبی الاسلام ورتوی افلا تخرجون ما راعینا فی بلیه آیتاسو نوزه سردش پن کی زمنگانا پوخانو ددی فتصیبو من البانها و ابوالها چتاسو دغی البان و ابوال اس کہے قالوا بلا اوزو فخرجوا فشربوا من البانها و ابوالها فصحوا فقتلوا راعی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وطردوا النعام او دوی روان که وطردوا اشرل یعنی روان نکل د بیت المال وخانا زګړي بيدي فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پیغمبر صاحب ته چورا سیدا فارسل فی اثار نبی علیہ السلام فی پس کسولېګا فادرکو رایسار کړی شو یا فادرکو ندیرا غون کړ رایسار کړ فجیا بمراوی استشلا فامرهم فقطعت ایدیهم وارجلهم وسمرت اعینهم ثم نبذهم بیا غوذل فی الشمس پنور حتا ماتو چمړسا ٹھیک شو مولانا صاحبہ دادی دی قوم دا روایت پیش کړ قلتو اس په دیوان تفسیره کې سوق ابي قلابه سے ما وایو شین اشد مما صنع اولای اے خلقو ورنیینو چې څومره غټ کار کړو نو دې صدا خدا سے پکار وکړه هغه څنګه نمبر 1 ارتدوا عن الاسلام و یو وقتلوا
دوا وسرقوا درې نو فقال انبسطوا يدري کارونه غټو کړل انبس ابن سعید وی والله ان سمعتك اليوم قط ما ته وکړه ښا دې ځان پوهه ابو قلابه چې دا روایت پیش کړ یو بزرگ را پاسه ده هغه فقال انبسط ابن سعید انبس ابن سعید را پاسه ده ورغي والله ان سمعتك اليوم قط قسم می دی پرب چې داسې حدیث نه پوری مان جاوري دي ها اوس دې کې دوه احتمال ورانجو والا دې کې دوه احتمال یو احتمال داو چې انبسا روایت تبی قلابه رد کړي چې تا کوم روایت پیش کړه دا ورنیینو دا غماو څه په چان نه جاوري خدا خبر داسنه معنی دا یرا دا دې چې کوم تا پیش کړه په دې طریقې دا مننتانو واورید حدیث کوم ډیر ځل اورید او په دې کې چې کومه تا شرح وکړه چې ارتدوا وقتلوا وسرقوا وسملوا اعینهم دا خبره چې تا وکړې کنه دا مننتانو واورید واقعي زبردست روایت پیش کړه اوس ابي قلادوي فقلت ابو قلاد ما اترد علي حديثي يا انبسا ايكم حديث ما بیان کرتے رد کے فقال لا انبسا نا ولكن جئت بالحديث على وجهه تاکم حدیث پیش کر دے خپل اصل حقیقت تے پیش کر دے والله لا يزال هذا الجند قسم دی شمشبی دا شامیان بخیر بخیر و عافیت ما عاش هذا الشيخ بين اذرهم تو پر جدا بزرگ د علم سٹا ابو قلابہ پدی کے موجود وی تو خلوی شخصیت تا وجود چلے دی امت تے پار خیر دے نو قلتو اس دویم رواج شروع شو قلتو ابي قلابی ما ورته فقط كان في هذا سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د پیغمبر سے طریقہ دخل علی نفر من الصارف وتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم دا چې کوم دین تاسو سبق شروع کړو هغه زینه شروع کی ٹھیک شو هغه زینه دا خبره شروع کی السلام علیکم اوس چې کوم روایت تاسو شروع کړو روایت هغه دی نو ګوره ورته قلت وقد كان هذا في هذا سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل علينا نفر من الانصار فتحدثوا عنده نبی علیہ السلام سره لغونه ټیم د پارناسو خبرې وکړلې فخرج رجل منهم بين ايديهم يوسري د دوی نه بار شو فقتل نو وجلش فخرجوا بعده نو دوی ورپسې رال فزام بصاحبهم چې دوی قتل نخپل مرګره یتا شحت فی الدم سمانا لت پتو پوینو کې لت پتین کنا اے رقید پوینو کې تاوید را تاوید پوینو کې کا فرجوا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا یا رسول الله صاحبنا الذي كان يحدث معنا ازم مرګره چې موږ سره خبرې کولې فخرج من بين ايدينا فاذا نحن به يتشحت في الدم چې قتل نو اغا ډک ډوب دې پوینو کې پروت ډک ډوب پوینو کې ده فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال حضرت فرمایا بمن تظنون او بمن ترون قتلوا بمن تظنون چا باندې ګمان کوي یا بمن ترون قتلوا په چا باندې مو ګمان راځي چې وجل ده فقالوا دوی نورام ګمان کو چان اليهودا قتلته د يهوديانو په وجلینو فارسل الى اليهود حضرت يهوديان ته کسولېګا فدام را وقت فقال انتم قتلتم هذا تاسو وجل دي قالوا لا قال اترزون النفل 50 من اليهود نبی علیہ السلام دی صحابه ته اترزون آیا راضی کیږي نفل 50 اليهودي قسم د 500 يهوديانو باندې او دلته ذکر د نفل دی او مراتنه قسم دی او ذکر قسم نه تعبیر په نفل سره کړ دی لکه چې تنفیل ویل کی ست اخراج تا نو دوی دا 50 قسمونه چوشي خداو بس تاسو ختم شي فقالوا
نو دې مسلمانانو ما یبالون یقتلون اجمعین دی خو پروا نه ساتي چې موږ ټول مړ کی دا خودي يهوديان ارامیان دي او دا همیشه د مسلمانانو دشمنان دي ثم ينفلون بیا به قسمونه اخري قال حضرت فرمایل افتستحقون الدیه اتاسو ځان مستحق په دیت به ایمان 50 منکم چې تاسو 500 کې قسمونه قالوا ما كنا لنخلف من قسم نکو فوداو من عندي حضرت دیت ورک خپل طرفنا اوس مچوالی سرکار تعویلو فرون پای روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیت ورکړو من ابل صدقه التو من ابل سفرون دی ویلو کنه نن دي ان استاوی چې من ابل صدقه او دل طلاق من اندی معلومه شو او خان دا صدقي او قیمتي د حضرت جیبو قلتو بل حدیث شروع شو ګورا د دې روایت پس منظر وګورا هر هغه سړی چې یو قوم سره معاهده وکي هغه ته خلیف القوم وایي بس کله چې یو سړی بدکار او ظالم وغیرہ وغیرہ وی بدکار وی ظالم وی او خپل قوم لګي او دیلا بهر کی خپل خاندان نو د قبیلې نه وباسي هغه ته خلیع وي خلیع لکه معاهد ته خلیف وي نو د قومیت نه وخت کله شي ته خلیع وي د هوزیل یو کسو هوزیلیانو د خپل قبیلې نه وخت کلو لوی د جرایمونه لکه تاسو قومونه یې بازي قوم کې اوسه ناکاری خلک وځي به موږ دي ذمہوار نیو د دې د کیسونو موږ ذمہوار نیو داسې هوزیلیانو یو سړی د خپل قبیل نه بار کړو دغه سړی چې بار کړو دی یو یمنی کور ته شپې واوړي دا اور الته کې غلا د پاره هغه یمنی چرته وی خو ناغي په دې باندې وارو ک نو دا خلیچو په دې باندې ډېرې ک هوزیلیانو په یمنی باندې داو کړه چې دوی زمونږه کس وجل دي او دغه قاتل دیونی او حضرت عمر صاحب ته پیش کړ حضرت عمر ته چې پیش کړ نو دې قاتل وی چې ما کوم سره وجل دي د خو زمون قوم کور ته اوریدل غلا دي پاره ما وشته دي دین دا هوزیلیان چې اوس راځي دیت پاره دی خدا سره د خپل قبیله نه وخکل دي دی خو دسبرداری اعلان کړی دی نو دی څنګه دی دیت اغسطول راځي دی قسم خوړل چې مونږ نه دی کړی حضرت عمر سے وہ فرمایي چې 50 کسان په دې باندې پورا کړي چې تاسو دا سره د قبیله نه دی وخکل نو دی 49 کسان چې کوم دی آ پورا کړ درو قسم دی فارا چې قسمونه به وکړو او موږ له دې دیت ملاو شي اوس یو کس نشته نو یو کس چې هغه دیوته الکه تراشه موږ سره مرګره شه په قسم کې چې موږ ته بدیت ملاويږي هغه یا زو قسم نکوما سو قسم کوي نو زه باغی ل خپل ته پیسې ورکوم خو زه قسم نکوم نو دوی یو بل قسموند آیو چې قسم کو دوی قسمونه وخوړل چې قسمونه وخوړل نو دا قاتل چې کوم یمنی دی دا قاتل اونیو او د مقتول وارثانو سره دی بوت هغه نه پستا چې موږ دا دی به وجنو دیت مواغست په دروغ باندې اوس دا د یمنی قاتل دا قاتل یمنی چې دی د دې د وجلو اراده وکړه الله 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 بارانو شو لکه بیګا چې بارانو انو دی یو مسجد درنه کېدل الله پاک برنه په غر کېنا زوجالته ختم کړ درو قسم یې خوړل هغه دوه کسان چې کوم کنه قاتل او مقتول اوس قاتل مقتول خبرو څه جوړی کنه دا یو خو یمنی دی
دله بوجني د سره بل قاتل دی دوی تختیدل الله پاک یو ګټه مسلط کړه هغه لاړ دی مرید قتل شو هغه له راوا چولا پاندای ولا ما تکړه سره دی ژوند دیو نبی امر شو د درو قسمونو انجام ملاو شو اوس وته وکیدا قلت دی وقد كان هذيل او قبيله د هذيل خلو خليان لهم كالجاهليه خلعوا دی وکلو د قومنا خليان یو کس لهم چې دوی د قبيله نو په زمانه جاهلیت کې خلی خو پوه شو کنه خاندان نه وستلو وترك آل بیت من اليمن نو داخلي راغه د شپې یو کور د یمنیانو ته بل بطحا په مقام د بطحا فانتهبا هو رجل منهم معنا لوټک یعنی وښته یو سړی د دوی نه فخذف بالسيف نو پتوري وښته یا دې لوټک یو کور دی یو سړی فازو بالسيف نو پتوري وښته فقتلوا نو مړکا وجاتو زیلیان رال فاخذوا اليمانيه دا قاتل نو دا یمانی ونیو ورفو الى عمر بالموسم بویتا عمر سیفتا په موسم د حج فقالوا دوی چې قتل صاحبنا دې سړي زمر کرے وجل دي فقالوا انهم قد خلوا د دې قاتل یمنی وی انهم دی وزیلانو قد خلوا دا مقتول چې ما ورجل دي دوی د قبیلینا وخکله دي ابي اوس اسی دروغ داوا کوي فقال عمر سے يقسم 50 من هذيل ما خلوه یاس قسم بوخري د هذيلنا 50 کسان په دې خبره ما خلو چې دوی جلاوطن کړي نه دي د قوم نو وخت کړي نه دي قال دي فاقسم منهم 49 رجلا یو کم 50 تو فقد رجل منهم یو سره د هذيلان راغه د شام فسالو دوی ته تاسو کا ان يقسم چې دې د قسم کې شریک شي فافتدا يمينه منهم ب1000 درهم هغه یار 100 روپے را نواخله قسم نکوه کنه درو قسم نکوم 100 روپے درکوه فاتقلوا مکان رجل اخر دوی ځان سره 50 کسان له پورا کول یو بل داخل کا فدفوا الى اخي المقتول دا پیسې ورکې دوی چاته فدفوا الى اخي المقتول دوی دا رجلونی و او مقتول روټه والکه فقرنت يدو بيده ټیک شو کنه نو دوی څوک دغه د قاتل او د مقتول ضرور چو د دوی لاسونه یو ځو تړل یعنی تاسو سره لاس سره ولو تر کنه چې بوزه و مړی کا قال دي فانطلقنا وال50 روان شومنګو 50 الذين قسموا حتى اذا كانوا بنخله مقام نخله اخذتهم السماء راغب ديوان باران فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 راغوز غار په 50 باندې الذين اقسموا فماتوا جميعا وفلت القرينان اتخذل دا دوار قرینان چې لاسونه یو ځای شو فتبا ما حجرن ورپسې شو یو کانه فکسر رجل اخي المقتول دغه مقتول یمنی شو دغه رورلا ولګیدا فاش حولن یو کال جون دیو سممات بیا مرش تسلی باندې پوښوي مقصد دا چې دروغ ایمان انجام په دنیا کې ملاو شي وقد كان عبد الملك ابن مروان اقاده ٹھیک شو عبد الملك ابن مروان اقاده سو قصاص غستو رجلا بالقسامه ثم ندم بعد بیا دې دغه رسو پیغمان شو ما صنع فامر بال50 الذين توجه کړه دا ځله قصه ده عبد الملك ابن مروان اقاد رجلا بالقسامه چونکی قسامه کی دیت دې قصاص نشته دی یو څنګه قصاص واغسته ثم ندم بعدو بیا هغه نو سده پیغمان شو چیرې دا خو ما خې کار نه کړي کې دیت ما قصاص واغسته ثم ندم بعد ما صنعوا ما صنع فامر بال50 الذين اقسموا دې حکم کو 500 کسانو چې قسم کړو فمحو من الديوان
دیوان نه نمونه ولا واخل سنا رجستر نه مجاهدین رجستر مقاتلو رجستر د مسلمانانو کوم رجستر کې نوم لیکلو دغه نه ولا نمونه خارج کړ وسيرهم الى الشام اور جلاوطن کو شام تا ما دې 500 کسانو قسم کړو او دې په قسم بنا باندې عبدالملک ابن مروان قصاص اغستو بیا به پیغمبر چې دېګو قصاص نو ما خو دې سړو په قسم باندې قصاص دا کړ دې خپل د قصاص نه پیغمبرتیا ظاهر کړه او 50 کسان جلاوطن کوي زه خپل کار کوم مسله حل شو نو دینا دې مختصر حدیث نه دا ثابت شو چې په قسامت کې دیت ته قصاص نشته جی باب من طلع في بيت قوم ففقعوا عينه فلا دية له باب دې په بیان دغه چا اطلاع فی بیت قوم سمانا چې قتلو کې په کور دی یو قوم د بیتنا ور بیتنا ٹھیک شو ففقعوا عينه او کور والا دغه سترګو باسي فلا دیت له په دې باندې دیت نشته ده ځکه دی ولی د بل په کور کې قتل ٹھیک شو جی او دا سره زجر دې توبېخ دی جی قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس ان انس رجلا اطلع سكه رو عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس أن رجلا اطلع في حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص إن رجلا اطلع في جهر في بعض جهر النبي صلى الله عليه وسلم یا اطلع في جهر شي بضم الجيم ده کنه نو جهر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم یو سړي هغه بیت کې د پیغمبر علی السلام د کورونه نظر کو دنه تا جی وای خپل کار وجعل يقتله ليطعنه ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې چرته لاړ یارا فقام الی بمشقسنا پاتې د پیغمبر اسلام په یو نیزي او مشاقص راوی جمع مشاقص ذکر کړ وجعل او اراده وکړه پیغمبر اسلام یقتله چې تدبیر کاو سوچ کاو چل خو نوی کنه تدبیر کاو الیت انه چې دا نزا پستر کې ولوي دا قاعده سدا کول حضرت چې دا نزا خلم چې دا سترګې د بسو برابرۍ چې وي ما ٹھیک شو جی وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الياس عن الشعبي ان سالم صاحبي اخبره ان رجلا اطلع في حجر باب في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرن یعنی سوا اغستن وا یا منګز يحك به راسه ساري ګرو په دې سره دا تا مخ ویل دي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنتظروني کچر ماته پته وي چې ته ماته سکه ماته ګوري لتان تو بي نما پدی وشتي وتا فی عینه کا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر بشکا قران اذن ذکر کړ دے لوجه د نظرنا من قبل وجه لوجه د نظرنا مان دا نظر ګناه ده کنه چې چا کړه بنه ګوري قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بعصا تا وشتغه په یو ګټه ففقعت عينه او بیا ته دغه سترګو وکړه لم يكن عليك جناح گناہ در باندې نشته باب العاقله باب دې په بیان د عاقله د عقل نه دی عقل دیت ته وي په مراد دې ځکه د عاقله نه مراد دی چې دیت په چا باندې اهل دیت سوق دي ها او ستاپ دې عاشق ډیره خسته خبره کړې ده چې د عاقله د عقل نه دی او عقل اصل کې د عقال نه دی او دیت ته عقل ولی وی زکا چې وخان د دیت د مقتول د ولی په کور کې به تړل کېدل وخان د دیت په کور د ولی مقتول به تړل کېدل او اوخ چې تړي خو هغه قالی کړه
ټیک شو نو دا اوخان د دیت با په بیت د ولی مقتول تړل کېدل هغه ته هغه دی وجن هغه ته سوی اقال نسشه عقل جوړ شو او بیا دغه نه بعد مطلق دیت ته چې چای او خو یا کې هر یو شی وي آیت بدیت هغه ته عقل ویل کیږي او څوک عقل دیت ته عقل زکوي چې عقل منی ته وي او په اعتاد دیت سره دا یو ذریعہ ده د قتل پروګرامونو ختمولو لپاره نو دې لپاره دې تاسو وي عقل وي اوس عقل دیت ده او دیت په بچا باندې ورثه د مقتول او ورثه د مقتول سوق دي یو دې عصبه یو دې ذویل ارحام په ذویل ارحام باندې نشته ده چا باندې عصبه باندې ده جی وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء ما ليس في القرآن آيات سغشتي آل بيت سرا يودا سيلم شاب القرآن كني فقال مرة ما ليس عند الناس فقال علي سيبوي والذي فرق الحب قسم دي بغزات چې پیدا کړی د دانا وبرأن ساماتا او پیدا کړی دی روح د انسان ان انسان پیدا کړی دی ما عندنا الا ما فی القرآن من آل بیت څخه اس علم خاص نشته سوا دا علم نه چې په دې قرآن کې دی الا فامن یو ترجم فی کتابی هغه په چې اوسې ته په قرآن کې ورکړی شي وي ټیک شو کنه اجتهاد استنباط وما فی صحیفه قلت ما وما فی صحیفه کسی دی فی العقل احکام دا دیت وفكاك الاسير ولا يقتل المسلم بكافر اي بحربي واما بذمي فيقتل عند الانبياء باب جنين المرأة باب دې په بیان دغه بچي چې په خېټه د خزي وي جنین هغه بچي ته وي چې د یو زنانی په خېټه کې وي او دې ته جنین زکوي چې دې جنین د جن نه ده او جن پټ ته وي نو دیم پټ دې چې جنای د کالک دی کامل دی کې ناقص دی نو اوس کې یو سړی مثلا یو خزي سره جنگي هغه امید کې حاملې او هغه وشتا او بچي ارتاو شو مرشه نو دغه دیت دی دیت عبد یا ویزه د قیمت دی او کې خزه مړ شو ټیک شو نو باغی هم دیت دی او دیت په چا باندې دی پاقلو د قاتل دی یا پاقله د قاتلی باندې دی ٹھیک شو او میراث د دې مقتولی او چا باندې اسبلا چې پلاویو کې خاوند دغه زوی وغیرہ وی باب جنین المرا باب دې په بیان د حکم دغه بچی چې په خېټه د خزی وی او بیا مرشي جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا الطفيل وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن الشعب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان امراتين من هذين رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعورة عبد او امة. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا هشام عن ابي عن المغيرة بن شعبة عن عمر انه استشارهم في املاس المرأة فقال المغيرة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة فشهد محمد بن مسلم انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقال حدثنا عبد الله لك صبر وکړه دا مکه حدیث خو تعویل او خو دې دیم حدیث ته څنګه تیر شوې فی املاس المرأة سمانه ده مغیره ابن شعبه وی د عمر صاحب نه انو استشارهم عمر صاحب د صحابو نه تاسو کا فی املاس المرأة د املاس په پښتو کې ترجمه خنه راځي املاس وی اسقاط د بچیتا اګه و بچی د خزه په خېټي او ته اخذ لا لتراواچه یا وای ا بچی د یعنی د نیټی نه مخي پیدا شي عربی کې وته املاس وی کې دغه کیفیت ساوي سره شي نه ته په پښتو کې سپیازې دل وی او خزه ته غني شمه نه کنه اوس کې چر دغه سلسله چا سری جانور سری نغی ته خلق وی پیاز شو لیکن انسان اسقاط حمل شو
دې لوی انسان خو انسان دی کنه نو فی املاس یعنی اے فی اسقاط حمل المرأه نو کې یو سړی دیوی زنانی حمل ساقط کا نو دغه څه حکم دی جی فقال مغیرہ قضى النبي صلی الله علیه وسلم بغرة عبد وامتنا مغیرہ سے بوي په املاس د خذي یعنی سمانا بچي ځای کولو کې پځای کولو د بچي د خذي فیصله کړو حضرت صاحب بغرة په پړق د مخسرا حاصل عبد وامتنا غلام دی یا ویزه دا فشهد محمد ابن مسلمه انه شهد النبي صلی الله علیه وسلم قضا به د مغیرہ تایید ک محمد ابن مسلمه او پیغمبر سے دا سے فیصلہ کړو وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابي ان عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقف فقال ان عمر نشد الناس عمر سے قسم ورک خلق تا من سمع النبي من یاس نشد الناس خلق له قسم ورک من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقف سقط تو چا اوریدی پیغمبر اسلام نا فیصلہ د پیغمبر سے فس سخت بنا تمام بچی کی سخت اب بچی چنا تمام وی قبل المدور زی فقال مغیرہ انا سمیت قضا فی بغرة عبد امت نو قال عمر سے ایتی من یشهد ما قال ذا زمنڈکا غاسر گوا پیش کا فقال محمد ابن مسلمہ انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زايد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي انه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر انه استشارهم في املاس المرأة مثله باب الجنين المرأة وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد باب دے بیان دے جنین ماشاءاللہ باب جنین المرأة باب نه خسته خبره ده ما درته زکو قتل ما دا بریت یو قتل یو بردا وشي کنه اته دا کته بر انصاف کړل کنه یو عبارت یو حدیث کې دغه شي کته چې بل خبره وکړي کنه ماشاءالله بارک الله جنین المرأة بچه د زنانه وان العقل علی الوالد او عقل یعنی دیت دی خذ مقتولی علی الوالد په والد د قاتلی دی دو خود جګړه وا ایا خذو لګی دا بل خذله الله تعالی چولا ٹھیک شو ډنډه راوا چولا واغه بچ اخذا مړ شو ٹھیک شو نو یو قاتل شو مقتول شو د دې مقتولی دیت په بچا باندې په والد د قاتلی باندې چې دا عصب دی والد د قاتلی باندې دیت دی واسبت الوالد لا الولد عقل دی په والد باندې دیت په والد د قاتلی دی واسبت الوالد او د دې والد په عصبو باندې لا الولد نه په ولد دی خزي باندې دا خزه چې کومه قاتله ده د دې په ولد دې کله چې دې عصبني او کدی عصبو ګرځي د بیا په دی باندې دی او دارنګ زویل ارحام باندې نشته دی ٹھیک شو جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن شعب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امراه من بني لحيان بعرة عبد او امه ثم ان المراه التي قضى عليها بعرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها دا حدیث مخکې تیر شوی دی میراث کوم دین خاون لري او زوی لري لکه عقل چې د دیت دی دا په ثبات باندې وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب عن ابن المصيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان ديته جنينها ان دية جنينها غرة مويا ان دية جنينها غرة عبد ووليدة وقضى دية المرأة على عاقلها دية خذ باقله باندې باب من استعار عبدا او صبيا
ويذكر أنه مسلمة بعث إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفش صوفا ولا تبعث إلي حرا. بس گورا بھائی بعضی کتابونو کې من استعان ده او مستقا من استعار ده. اولا مسئله زکا جمهور مسلک دا ده یو سړی یو ماشوم د چانا او غواړي کار دی پاره چې تا خپل ماشوم نن راولېګا مال سکارو کی اوس کې چېرې دا ماشوم غلام دی یا حر دی دی کار کی تباشو دی کار کی مرشو نو کې دا ماشوم عبد دی نو دا وختون کې د پار د کار مستعیر دی بدلی قیمت ورکړي او کچره دا الک حر دی نو دیت پاکله باندې دی پرې پوښوي لکه څنګه دغه مشاور سرکار دی او دی چاته وی چلکه منګه کار کو دا چت اچو او اشر کې بل ماشومان راولېږي ماشومان رااله پدې کې ماشومان عبدو یا حرو پدې کار دوران کې عبد مرشه د کار سلسله کې نو پدې مستعیر باندې سوشه دیت ده او کې چره حر مرشه نو دیت پاکله باندې او عبد قیمت ته او د حر خو دیت ته دا علل عاقله ده بس دا مسله یاد شو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جوا اغي معلم توي چې زمون کار کار دی هغه څنګه د پومبي شو کول او بیا د پومبي سنبالول دی الکان راولېګا خو چې حر پکینی توجه که حر پکینی دا شرط مسلمی ولی لګولو ستا شی ذکر کړ دی یا خدا چې د حر اکرام دی پاره ځکه خدمت ته عبید او کاد د حر نه دی د منوکته ډیرا عجیب ده هغه دا چې حر زکه مليګا کچر زما په کار کې مرشه نو زما خاندان ته په تکلیفي بیا عبد راولېګا چې تاوان په مای وي زما په کار بل چا د تکلیف ملاو نشي. اوس ګورمن استعار عبدن اچا ارغسو چوغاری چان غلام لپاد کار او سبین یا حر بس ويذكروا ادا خبر ذکر کړی شوی دا ام سلمہ بیچوا باست الی معلم الكتاب لګلو سړی الی معلم الكتاب سمانا هغه استاد کاتبانو ته کتابین کنه کاتبانو جمع کتاب د کاتب جمع د کاتبان لیکون کی استاد کاتبانو ته ابعث الی غلمان راولېګا ماته سو ماشومان ينفشون سوتن پوشګنا چې ما سره سنبال کی وړای لرا یا تمیا کی تمیا پیجنې تمیا کول تمیا کی وړای لرا ولا تبسل یحر او ما ته حر نه لګین ولی حر براشی قیمتی دا اکرام الحر یا د دې وجنا کې چرپ صورت د کار کې ماشومان مرشي حر نو دیت پاکل او راضی نو زبل تاور سره ورکوما غلام راولېګا خدا نه خواست کې مرشه خو زبر د کوله ډنډک جناب. وبه قال حدثني عمرو بن ضرارة قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز ان انس بن مالك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ ابو طلحه بيده فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك قال فخدمت في الحضر والسفر فوالله ما قال ذاتي مك مغازي کې ویل صنعت لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا باب لك تبرك ذات مانو کوم ځکه چې تاب عبارت سي چې مانه ګډه وډه غلام کیس انس ته انس ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا بس توجه کا نو ویل ما ته پیغمبر علیہ السلام دې شعر په حق د یو کار صنعتو چې ما کړو لما صنعت هذا هكذا
ولید دا کار وک داسې ٹھیک شو لکه تا ته سړی وي چې ولید دا رومبال داسې اچول دی لما صنعت هذا هكذا یو ولا لشيء لم اصنعه او نو ویلی حضرت ماته دی یو سی چې ما نو کړي لما تصنعو لما لم تصنع هذا هكذا دا کار دی ولی داسې نه کړي الله اکبر دا اخلاق عالیه د حضرت سے تیشو کومندان سے مکه دا باب المعدن جبار والبئر جبار دو بل څه ورته روايه قال حدثنا قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس باب العجماء جبار وقال ابن العجماء جبار الکا زیادت د بی زبانه حدر دی په دې قیمت نشته دی په دې دیت نشته تاوان نشته دی اوس مسله دا د چې په لارې تلی غوا دی روانه وا میخه دی روانه وا وغیلت راواچوله بچی لته ولا با سوري اصل ته ویلاسه لته ولا او ماشوم زخمی شو ما دې تاوان در باندې شته او کې نشته دی په دې باندې امام بخاری ډیر خسته کلام کړی دی وقال ابن سیرین كانوا لا يزمنون من النفحه بس یو ويزمنون من رد العنان ابن سیرین وی چې علماء کرام صحابه او تابعین زمان به نه ورکاو داغه جنایت چې کله بو دی غوامیخي په والو دلت سره کله چې مالک ور چوکا نو ور کړی ويزمنون او تاوان به ورکاو من رد العنان فراخلو دواګي سره مانه کې دا غوامیخه اسو ټانګه وغیرہ دا روانو او تا پړې دغه کلاو نیولې دغه سي او دا روانو او دې کې لته دیولا نو تاوان در باندې نشته کرد الانان واګي ته وي کچرتا دې واګي راکا واګي بیا راکا او دی وخت دا تنگ شو اس یو ختنګ شو او دی لته ولا بیا تاوان شته ځکه چې دا لته چې ولدا نو دا په سبب د رد العنان وهله دا تا به پړ نه راک کنه تا به دل دې له جټکا نه ورکولا خدا جټکا چې تا ورکړه نو دا میخه وا یا غوا وا یا اسو ټانګه دا تنگ شو نو دې د وجې د تنگوالی نه او له وجې د پریشانې نه دلته وهله دا تاوان پتا دی وقال حماد لا يزمن من النفع الا ان ينخس انسان الدابه حماد وی تاوان نشته دی بوالو دلته الا ان ينخس انسان الدابه مگر کې انسان چوکور کې ساوريلا نخس پیژنې کنه یو شی دای په خېټه کې منډل لکه چوکا شو اوس مثلا څنګه روانه ده غوا میخ روانه وا ماشومان مو ساج دغه وخت ور چوکا ورکړه نو خامخه چې چوکا دی ورکړه نو خوګه شو هغه لته ولا عدالت ماشوم له لګیدا نو پتا باندې تاوان دی دغه جدا پستا سبب باندې شوی دی وقال شریح وی لا یزمنو ما قبت ان یضربها فتضرب برجلها ور یو سړیو او خپل ساوري مستو هغه وه او په دغه وهلو دوران کې دی لته چاله راواچولا نو پای تاوان نشته دی ای وجه دا چې دې خپل ساوري وای خو خامخ خپل ځان خو بچکی کنه چې ځان بچکی نو دی وخت دې کسب بچوله پکاو چې دی بچ شي وي نو دی چې التزام ورته نږدې کړي دي نو تاوان پېښته دي وقال حكم وحماد اذا ساق المقاري حمارا على امراه کرچ روانه کړه مقاربین کرایدار کرچ روانه کی کرایدار حمار على امراه پایبان خذوی فتخر ادار تاوشی لا شی علی فمقاربان تاوان نشته خانس شوا ستا اسو خرو
او تا په غیبانی څوک زنانو چته کړي و حضرت بوتل 10 روپے اجرت او ته مخکې روان وي او خر دی نیولو اس په دی نیولې و روان وي او ته مکاری وي دغه وخت ازنانه ته استا وشو جرتا وشو دې متانه تاوان نشته دی یاس اذا ساق المکاری حمارن علی امراتن لا فتخروا ارتاوشی لا شاله وقال الشابي اذا ساق دابتن کله روان کی اوسره دابا فاتعبها او بیا استړي کی توجه کا بیا استړي کی هو ضامن دې ضامن دی لما اصابت دغه ستا چې دین اورسی بلتا مانتا د اخر دمرستړي کړو خوشي چې دغه بي وسه شو او تا بیا بل سورلی کې نو له چالکا هيسي ملاو شي دا خو ډیر ستړي کړی دی اوس دې کې د الله ته وای یا دې چته اوترې ده یا ساول سړی وغورځو دا د دې وجنه چې دې برداشت نشي کولای د سړی وړل او دې تاسو ته کړی دی بیا تاوان پتا باندې ٹھیک شو وان کان خلفا مترسلا لم یزمن بل سوره وان کان خلفا او کې چردا سړی د اس یا د حمار پسیوي مترسلا په دې حال کې چې آزاد پر خودن کې د پړی وي مترسل در اصل نه ده رسل ستوي آسان پیاته مترسلا سمانا چې دا پړی ورته دغه سي پر خودي وي ان بیا زمان نشته ده ځکه چې دې کې ستات نقصان نشته حاصل باندې پوښوي تم مکاریوي او څوک زنانه سره دې کې نو له او هغه ارتاو شي ٹھیک شو او استاد اس قچر مچر داستړې نو صاحب نو او زنانه ته ارتاو شو ته پتا تاوان نشته ده او دارنګي چې تور پسې روان یو مترسل وي معنا په خپل طبيعت باندې پرې خو دیو نو بیا پتا تاوان نشته ده او که چرتا خستړې کړي وا تر دې چې کی همت ته سورلې اورلو نو او تا په ظلم کړی ته په دې وخت کې پتا باندې تاوان شته ده دلته عمر کړو ډېر مکه قصه ده دا زکریا جمعه چې دالانو جوړ شي دلته کې یو غټ جمپ یو سړي ځان سره زنانه کېنولې و او موټر سایکل باندې از سړي بیا په خپل ماته قصه کوي کنه نو چې دې جمپ باندې چورسېدو نو چې جمپ ما خیال ونه دې چې په تیزه کې موټر سایکل می تیر کنه زنانه ارتا وشو هاي وخت کې بدلته کې دا سړي خرچه تیارن میارن نه اوس پنه دې یو غټ دکانو نا سړي خو روان دي دوی دا خدو چته کا پټانګه کې واچو د هسپتال ته راځي زخمی شي و ایله پټه مټه وکړي اځه راويستا چې ګوري هغه سړی چې داسې تاجو د اخر شمسبات نه شي نه دې خدای ته څنګه موټر سایکل چلاوه وځه کنه خپل جماعتي ما خدای دی وای کنه موټر سایکل خوښته کې چې څنګه چلاوه आवाज ناراضي نو چې بیا مې ورته आवाज وکړ आवाज نشي مې کنجره خبرېم نه کوي نو جوړ څه مې وکړ نو خو نشته یا سره تاسو چلو شه دوی واپس رااله چې مخه له څوک راځي وې زما خدای خو نه کتلې دا راوړل چې دغه دې ته چراو رسیدو نو کسان غلیشله حالت دیو دې کاکاوي زما خدای خو چانه نه کتلې ورستا د خزم نیو خبر بدل ته چا صدق خر بچیو په موټر سایکل باندې او خزه شاته کینوله خزه وځوله په خبره دله بچی تلا دغه دې کنه ما مشران انو دې کاکا چرته یاګه موږ کور بوتلې دا پټه مټه ولا کړو سکور دا وږي اره دغه چې مکاری روانو اخذ تیارتا وشوا ذا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج معه عقلها جبار والبئر جبار والمعبر جبار وفي الركاز الخمس باب اسم من قتل ذميا بغير جرم باب اسم من قتل ذميا بغير جرم گناہ دغه چا چې معاهد وجني په داسې حال کې چې معاهد نه جرم نشي وي ور دا خو معاهد کافر دی حربي وو خو چې تاسو معاهده شو نه ذمہ شو لو مالنا وعلي ما علينا شو
اوس د هغه د وینې حفاظت تا باندې لازم دی لکه یو مسلمان د وینې حفاظت څنګه لازم دی او دغه وجلو کې هغه سزا د کوم د مسلمان په وجلو کې دا جی. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة نفس معاهدتن یعنی معاهدتن چې عهد ورسره کړی شوی هغه زمي دی لم يرح رائحة الجنه دې انسان به د جنت خوشبو نه محسوس کوي وان ريحه توجد من مسيره 40 عاما او دغه خوشبو چې کوم ده د 40 سال صلیح کال مسافت نلری به محسوس کیږي نو معنا خوشبو خواغه کراچۍ کې جنتی دلته به محسوس کیږي خو دې سړی داسې وی لکه زوکامی چی نو دې ته د خوشبو پته نه لګي چې خوشبو شته او کې نشته جی. لا يقتل المسلم بالكافر نشو وجلې د مسلمان په بدل د کافر حربي منګ مسلک دادی چې یو مسلمان ولګي او کافر وجنی چغه زمي وي نو یقتلو دی دا به دا قاتل دا کافر زمي عین به قصاص اغسته کی او کچره دا کافر حربي وي هغه معذور دم دی دې له سزا نشته جی. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال قالت علي هل عندكم شيء مما ليس في القرآن قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المسلم كافر دي. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب باب باب دې بیان دې خبرې ازاله تمل مسلم يهوديان عند الغضب چې سپېړه ورکی یو مسلمان يهودي لره په وخت غوسه مطلب څه یو مسلمانو بل يهوديو او دې يهودي سب بي دینه خبره وکړه دې يهودي د دین خلاف څه خبره وکړه او په دغه وخت دا مسلمان راولګید او دې يهودي له یو سپېړه را خلاص کړه د دې سپېړې په دې مسلمان باندې هیڅ نشته ده. رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصيروا بين الانبياء قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه چې دغه مخواله شو په سپېړه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطما في وجهي قال ادعوا فدعوه ادعو نبی علیہ السلام چې چا تار سپېړه چولې دا هغه نرزوی تاواز وکړه لما لطم وجهه فدعوه چې आवाज وکړه حضرت لما لطم وجهه د دې يهودي مخ دی ولي واس په سپېړه یا رسول الله اني مررت باليهودي زه دې خوانه تیریدم فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر هغه داوی چې قسم دې په غزا چې غوړه کړې د موسی عليه السلام په بشر باندې وقلت ما اعلى محمد صلی الله علیه وسلم نو بشر خو محمد علیہ السلام هم دی نو آیا موسی علیہ السلام محمد رسول الله باندې غوړه دي فاخذ دیوی او نو فاخذتني غضبه نو مالقا راغی جو فلتمته ما وته یو تماچا ورکړه اردو کې دې ته تماچا موي کنه ته تماچا می وړه قال لا تخيرون من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول ما يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية بساقة الطور أصل مدد نكن داولي